الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. محترم و مرګرو د مختلفو ضلعو نه د مختلفو علاقو نه راغلو د پېښور د باجوړ د جم باړې او صوابای خو خصوصا او د نورو ضلعو نه راغلي دي ملګري په دې نیت او په دې اراده چې نن موږ د اجتماع د کار افتتاح کوو د 2022 27 اگست نه به زموږ اجتماع شروع کیږي اکتوبر نه 27 اکتوبر نه زموږ د اجتماع به شروع کیږي او انشاءالله دا به بیا په 30 تاریخ باندې ختمیږي. څلور ورځې زموږ د اجتماعي هر کالې سږ خو زما خپله اراده نه وه زه بهر ومه او صوبایي شورا فیصله وکړه چې اجتماع به کوو نو کله چې ملګري یو فیصله وکړي نو بیا په هغې باندې کلک ودرېدل پکار وي او بیا هغه کولی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره کې خپل ریاست مضبوط شو د مسلمانانو لومبی ریاست و لومبی مرکز و لومبی دارالخلافه وه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نورو قبایلو ته متوجه شو او یو قبیله هغه به فتح کېده په آخر کې یو قبیله وه حوازن او هغه ډېر تیرانداز و ډېر سخت خلک و هغوی خپله کې جرګه شروع کړه او جرګه کې هغوی دا وویل چې موږ جنګ به کوو تر هغې پورې چې زموږ زنانه هم پکې ختمې شي نو بیا به موږ جنګ پرېږدو او موږ دغسې دی خبره نه منو. په هغې کې یو بوډا سړی و د 200 کالو نه د هغه عمر زیات و او هغه په کور کې پروت و او دی فیصله وکړه او یو ځوان یې ځان له مشر مقرر کړ چې واپس لاړل هغه بوډا ترېنه تپوس وکړه ورته یې ویل تاسو څه فیصله وکړه نو هغوی ورته ویل موږ د جنګ فیصله کړې ده که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راځي موږ به جنګ کوو تر څو چې موږ یو تر دې چې زموږ زنانه هم ختمې شي. هغه ورته ویل فیصله خو هم ښه نه ده چې د جنګ فیصله هم کړې ده خو چې فیصله هم وکړه نو بیا به د خپلې فیصلې نه رستو کېږئ نه. کم قوم چې هغه یو فیصله وکړي یو عزم وکړي یو اراده وکړي او د هغې نه رستو کېږي نو هغه بیا کامیابیږي نه. نو چې فیصله هم وکړه او عزم وکړه نو اوس به یې کوي خو یو خبره درته کوم او هغه دا چې یو به جنګ په خپله ځمکه نه کوي یو به د دشمن په مرځای نه کوي. موقع به ګورئ خپله موقع باندې په خپل مرځای به جنګ کوي او د دشمن په ځمکه باندې به جنګ کوي. بهرحال کیسه خو اوږده ده خو غرض مې په دې کې و چې هغوی یو فیصله هم وکړه د هغې نه به رستو کېږئ نه. زمونږ جماعت چې کله یو فیصله وکړي نو بیا الحمدلله موږ د هغې نه یو رستو شوي او بیا هغه ښه په مړانه او ښه په کلکوالي او ښه په بهادرۍ باندې موږ کړې ده. د اجتماع فیصله صوبایي شورا وکړه. ما مفتی صاحب ته د مکې مکرمې نه ټلیفون وکړه دی راته وایي موږ خو دغسې فیصله وکړه او اجتماع به کوو. ما بلکل به انشاءالله کوو. نو اوس موږ فیصله کړې ده او نن به موږ افتتاح د اجتماع د کار کوو. چونکې موږ دا ځای کم دی علاقه لږه ده په نسبت د اجتماع باندې ورنه هسې خو ډېره ده. خو ملګرو یو ځل ویلي چې میره کې خو په میره کې دا دی چې بیا موږ ته ډېر مسایل دي او ډېرې خرچې دي او هغه موږ دا نشو برداشت کولی نو هغه به څنګه برداشت کړو. نو ملګرو دلته فیصله کړې ده
په دې کې به انشاءالله زمونږ ملګري ښه تعاون او ملګرتیا کوي او دا د جماعت د ترقۍ او د مخکېوالي یو نښه ده، یو نشانه ده. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله آخر کې آیاتونه راولېږل اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. چې کله د الله امداد نصرت او فتح دواړه یو ځای شو، نصرت خو هسې هم د الله او همیشه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورسره فتح ذکر کړه چې نصرت او فتح دواړه یو ځای شو، نو نتیجه به دا راوځي ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. خلک به ویني چې ډلې ډلې به راځي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دقسې شوي وو. بیا دنیا وه په لکونو خلکو، صحابو، ملګریو، جانثارانو، مال به قربانو، ځان به قربانو. نتیجه یې دا راووته ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. اوس ستا کار بسئ، ملګري ډېر شو، ډلې شوې، خلک شو، دنیا شوه، هسې نه تکبر راشي، مستی راشي، ځان ته زیم ووایي. نه ستا کار به اوس دایي چې ته به دوه کاره کې، یو فسبح بحمد ربک او دویم واستغفره. یو د الله حمد و ثنا به وایې، د خدای شکریه به ادا کې، او د الله فسبح بحمد ربک واستغفره. دویم استغفار به زیات وای، معافي به د الله نه غواړي د خپلو کمو، د خپلو کوتاهیو، د خپلو سستو. پیغمبر نه خو ګناه نه کېده، خو موږ ته یو سبق دی چې واستغفرو. نو چې کله ته دا کې فسبح بحمد ربک واستغفرو، نو اوس د الله کار الله ته پرېږده، انه کان توابا. بیا الله بخونکی دی، الله مهرباني کوونکی دی، د الله بخښنه او د الله مهربانۍ. نن منګه انشاءالله د اجتماع د کار افتتاح کوو او د هغې دعا کوو او بیا به انشاءالله ملګري نمبر په نمبر باندې راځي او هغوی به خپل خدمت کوي. نن پکې د چارسدې نه هم ملګري راغلي، نوښار نه هم راغلي دي، د نورو ضلعو نه هم راغلي دي. نو دا ټول ملګري په دې مینه او په دې محبت چې موږ د دین خدمت وکړو. د ملګرو خو دا خیال و چې میره کې کوو، خو ما وی موږ پنجپیر نه محرومه کوو د دې نعمتونو نه، د دې خوشحالو نه. دا زموږ دپاره یو نعمت دی، یو خوشحالي ده، برکات دي، د خلکو دعاګانې دي. او ملګري راغونډ شي، مرکز مو ویني، دا مو ویني، اجتماع مو شي، بیانونه مو شي. الله دې پکې ډېر خیر او برکت واچوي او الله دا د ټولو مسلمانانو مملکتونو لپاره د فلاح او د کامیابۍ لاره وګرځوي. خصوصا زموږ دا ملک پاکستان الله دې کې امن راولي، الله دې له ترقي ورکړي، الله دې کې خوشحالي راولي او په دې کومه ځمکه چې چا هم قدم کېښود، الله دا د هغه د نجات او د خلاصون ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تاسو دعا به مفتي صاحب وکړي، دعا وکړئ چې الله دعا وکړئ چې الله رب العزت دا اسلام زموږ خیر او عافیت باندې سر ورسوي. آمین. الله د ټول دنیا عالم دپاره د نجات او د هدایت ذریعه الله وګرځوي. آمین. الله د ټول مسلمانانو په زړونو کې مینه او محبت، اتفاق، اتحاد الله نصیب وکړي. خصوصا زموږ د شاعر توحید و سنت ملګرو کې مینه او محبت الله زیات کړي. بغض، حسد، غرور، تکبر دین الله نه ساتي. الله زموږ جماعت له مزید ترقي ورکړي. زموږ اکابر ټول الله د هغوی قبرونه منور کړي. زموږ د جماعت الله رب العزت روز په روز الله له ترقي نصیب کړي. وصلی الله تعالی علیه